ګرانو کتونکو په ډي پی او مسعود احمد بنګش باندې څو خبرې چې کله هم دغه د 400 د ټرانسفر کېده نو موږ په भरपूर احتجاج کړو. نن هم موږ په احتجاج یو ولې چې یو کس سره مینه او هغه مینه سوي د ستا د ضلع پرمختګ خوشحالي امن او د آیس شانتي د ناصرونه د پاکېدو او بیا پولیس ته ترقی ورکول. خو د هغې وروستو چې کوم ډي پي او راغی سلیمان ظفر صاحب هغه ته زه هرکلی ویم دغه زما ړومبنی چې کوم دی نو د هغې نه پس بیا په پولیس باندې ویلاک دی. خو ډېرو خلکو هغه ټیم کې د پېښور ما ته کالس کول چې یاره ولې زموږ پېښور ته دا ښه افسر ستا نه دی خوښه چې پېښور ته راشي. هغه ټیم کې کومه ګرما ګرمي چې وه تاجرانو بعضې سیاستدانانو صحافیانو سوشل اکټیویسټو ټول چې کوم دی نو خفه و. نو زما خپل ذهن کې راله چې یاره واقعي پېښور چې کوم دی دا زموږ د صوبې مرکز دی زموږ دارالخلافه ده او هلته کې هم د داسې افسر چې کوم دی نو اشد ضرورت دی. بیا زمونږ هلته کې صحافیان ملګري وو هغوی هم را سره رابطه وکړله. بیا څو صحافیانو څو کسانو دوی چېرې ملاویږو ورسره نو ما ورته داسې افسر دی چې یو خو د انسانیت ختمه ده یو شفارسي کلچر چې کوم دی نو هغه د جړلې نه ختمول غواړي او چې کوم سړی مرځي او هغه کې څونه ټیلنټ وي د هغه ټیلنټ مطابق د هغه خیال ساتي او د خاص عوام دپاره د هغه دفتر یو شانتی دی بس په کار یقین ساتي او کار کوي. نو 15-20 ورځې دغه په پېښور کې کېږي. خو پرون سره یو صحافي ملګري خبره کوله خیبر واچ ملک اسماعیل هغه وی چېرې واقعي خوبې ورکي دي او په پېښور کې چې کومه یره ترخه وه نو هغه ختمه شوې ده. نو د دې پولیسو ماغه دي پولیس کار کول غواړي خو چې سرلښکرې نري او ایمانداري او مخلصي د خپلې ډیوټۍ سره نو بیا ورسره لاندې سپیان هم کار کوي ټول. نو د پېښور پولیس هم خوشحاله ولس هم خوشحاله خو جرایم پیشه خلک چې کوم دی ډېر زیات خفه دي. ډېرو پېښور پرېښوده د بتوخورۍ چې کوم دی نو د هغې مخ ونیوله او په دغه لږ ورځو کې چې کوم فیډبیک را روان دی نو هغه یقینا چې د پېښور د خلکو دپاره ډېر زیات زبردست دی. خو چې پرونه یې کومه کاروي کړې ده نو دغه شانتې یو ورځ وه چې 400 کې چا نه منل چې څه 40-42 سپاهیاره په یو ورځ کېدل او دلته د 100 نه زیات د آیس ډیلرو په ضد باندې قبضه مافیا په ضد باندې اف آی آر وشوې. خو پرون چې په پېښور کې کیپیټل سیټي پولیس پېښور د اس اس پي اپریشن مسعود احمد بنګش په مشرۍ کې کوم د منشیاتو دغه مکرو دنده چې چلی کومه چې زموږ د بچو دپاره پنده ده د هغې په ضد یې کاروي کړې ده او یو ګرینډ اپریشن یې کړی دی او په دغه کې په یو ورځ کې 38 مقدمات چې کوم دی نو هغه درج شوي دي او 240 ملزمان چې کوم دی دا نیولي شوي دي. په دغه کامیاب مهم په دوران کې خصوصا د آیس دنده چې څوک کوي نو هغه یې نشانه کړي او دغه ملزمان او د هغې د مختلف اضلاعو کې چې دا منشیات پې هغه ضلعو ته لیږل نو هغه ملزمان پکې ډېر زیات شامل دي. په دغه کارواییو کې په مجموعي توګه 1.5 کیلوګرامه آیس چې کوم دی نو دی برآمد کړي دي او په دغه کریک ډاون کې چې کوم دی 20 کیلوګرامه چرس 3 کیلوګرامه هیروین چې کوم دی نو دا هم برآمد شوي دي او د دغه منشیاتو په ضد چې کوم کریک ډاون شوی دی نو دا یې مزید نور هم تیز کړی دی او د دې نه به نور هم کاروي سخته کېږي. دا اس اس پي اپریشن مسعود احمد بنګش وی نوجوان نسل خصوصا طلب او طالبات چې منشیاتو په دغه مضر صحت او په هغې باندې کوم مضر اثرات چې کوم دی نو پرېوځي د هغې د شعور او د اویرنس دپاره چې کوم دی نو تعلیمي ادارو هغې کې خصوصا چې کوم دی د سیمینارو انعقاد یعنې تابع کړی دی. په 400 کې هم چې کوم دی نو دغه سیسټم دغه کړو او مهم چې کوم دی نو مزید بهتر جوړېدو باندې چې ماضي نه په ماضي کې چې کوم منشیاتو دندې وي او کم کسان په هغې کې ملوث وي نو په هغې باندې جوور نظر ساتلو لپاره چې کوم دی نو نگراني به اس اس پي اپریشن کوي او ټول پولیس ته دا هدایت جاری کړي چې دې خلکو نه ویریږي
او مو ورسره رعایت وکړې دا پوري چې کوم دی ونیسئ نو ټول ډیویژنل ایس پیز او ایس ډي پي اوز چې کوم دی هغوی ته خصوصي چې کوم دی نو دا ټاکس حواله کړی دی. ګران کتونکو افسر چې نر وي، افسر چې مخلص وي، افسر چې ایماندار وي، هغه هر ځای کې خپل قابلیت او خپل کار ښیي. نن د چارسدي د شریفو خلکو هغه چې هر مکاتب فکر سره تعلق ساتي د هغوی په خوله باندې مسعود احمد بنګش نوم دی. وي داسې ډیوټي وکړه چې خلک دې یاد وساتي. نو نن په پېښور کې د هغې نه زیاته تیزه ډیوټي چې کومه ده هغه سرانجام کړې ده. په تاریخ کې په یو ورځ باندې 38 مقدمات، په تاریخ کې په یو ورځ باندې 240 آیس ډیلران ګرفتارول. دا د پېښور په تاریخ کې په لومړني ځل باندې مسعود احمد بنګش دغه کار کړی دی. نو زموږ ورسره دعاګانې دي، ملاتړ به مي وختن په وختن به د هغه کاروایي چې کوم دی هغه تاسو ته په ډاګه کوو چې د نورو ضلعو پولیس ترې نه خو هم عبرت اخلي چې نن یې خلک یادوي، خلک یې ستایي، خلک پرې خبرې کوي. ډیوټي خو نور د هغوی ډیوټي ده، تنخوا ورکوي، خو په ایماندارۍ سره. هغه چې کله به یو پولیس راغی څه داسې خبره به یې کوله، ورته یې څونه تنخوا لوي دومره، وي په کلي علاقه کې د عزت شته وي، یا وي په پولیس په وجه د عزت شته وي، یا چې د تا له کوم عزت دی او کومه تنخوا میلاویږي په کار چې دی پاسداري وکړي او د قوم خیال وساتي، د ولس خیال وساتي. نو موجوده چارسده کې چې کوم ډي پي او راغلی دی هغوی سره زموږ دغه شانتې ملاتړ دی. امید ته ساتو چې همدغه لار به خپلوي او د دغې خلکو د دغه ناسوري خلکو په ضد باندې به کاروایي کوي. اگر چې کاروایي ښکاري خو بنګش باندې خبرې کولې او انشاءالله بیا به دغه کاروایي تاسو ته وړاندې کوو.